ډیګری ده څه شی دی یو منصب او یو ډیګری ده چې دا په عبادت نه حاصلېږي دا په منځونو په روزو په ذکرونو په دې باندې سړی وي ټول مله ذکر کوم او روزه وم یو نو په دې باندې نبی جوړې دي شي نشي جوړې دي د صحبت د وجه نو یو نیکانو سره صحبت راغی نو دا ختم دا نبوت دا منصب د الله د طرف نه خپل خاص بندګانانو ته الله ورکی چې دا غینوم سره دا خاص بندګانانو ایت قرآن انبیاء او رسول وي سو ته وي انبیاء او رسول وته وي اغه ته الله جل جلاله د نبوت دا منصب اغه ته الله ورکی نو دلته کې د خبره باندې ځان پېک چې عقیده ختم نبوت څه ته وي په دا باندې خو پیښ وکړ ان شاء الله دا کوم ځای نه ثابت دي عقیده ختم نبوت ګوره زمونږ مونږ د کوم ځای مونږ د قران نه ثابت دي صحیح حج د قران نه ثابت دي زکات د قران نه ثابت دي عقاید جنت جهنم عقیده د کوم ځای نه ثابت ده د قران نه نو د عقیده ختم نبوت چې دلته مونږ لیکلي دا کورس د عقیده ختم نبوت د کوم ځای نه ثابت ده ما ته وایي کوم ځای نه ثابت ده قران نه د حدیثونه اجماع ده په دې باندې درې ونه ادله اربعه د شریعت یو مسله چې ثابتېږي دا څلور بنیادونه دي د لپاره یو څه شی قران دی بل حدیث دی بل اجماع ده بل قیاس دی د قران نام ثابت ده د 101 آیاتونه دا عقیده ثابت ده رسونه 100 دا خبردان سره یاد ساته 101 آیاتونه او احادیث مبارکه د 210 احادیثونه عقیده ختم نبوت ثابت ده سونه د سونه 210 احادیث مبارکه د قران دا یو څو آیاتونه تا او تزویم لومبني آیات چې ما تا او تلاوت کو ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وسوره الاحزاب کې 40 نمبر آیات دا وګوره ها په قران کې او دا هغه آیات چې 101 آیاتونو کې سرپرست آیات چې په دې کې د خاتم النبیین لفظ ذکر دی هغه دار صراحتا نو دا لومبني آیات موږ تاسو له پکار دی چې دا آیات یاد کو یادو کنه یادو څنګه چې سورۃ یاسین یاد کړې موږ الحمد یادو پکار دی چې دا سورۃ دا آیات موږ ته او دا یاد کو معنا دې دارا په دې آیات کې الله جل جلاله درې شذونه ذکر کړي سو درې یو نوم مبارک د پیغمبر علی السلام ذکر دغه خاري ته نه خاري د پیغمبر علی السلام په قران کې ذاتی دو نمونه دي یو د دې آیات کې محمد صلی الله علیه وسلم بل ځکه یو آیات کې راغلي احمد صلی الله علیه وسلم احمد په اسمان کې مشهور دي د نوم د پیغمبر علی السلام محمد صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دا مشهور دي او دا علما وایي چې دا محمد نوم الله پاک دا سحر ګوره چې دا کله تخکله کله چې یو سړی د پیغمبر نوم لري دا आवाज خو باندې بد نه لګي ها او پیګه نه لګ راځو شه داسې اے دا محمد نوم صلی الله علیه وسلم چې مونږ لو کنه نو هر سړی چې یو د پیغمبر نوم لري نو دو شونډې دي کنه دا به دو ځله خپلې نو بیا به د پیغمبر نوم لري دا سره تاسو سو یې خپل شونډې دا ګوره چې خپل شونډې ملو شي ویني نوم د محمد صلی الله علیه وسلم غشتې نشي نو دا نوم دی په دې آیات کې یو سره نوم مبارک د پیغمبر علی السلام ذکر دی دویم د پیغمبر علی السلام کار سره ما کان محمد ترجمه دار چې نه دی دا محمد صلی الله علیه وسلم پتا سو کې رجال تاسو سړو کې چاپلار نه دی کنه او دا د پیغمبر علیه السلام بچی درې زامنو او درې ونه په مشوموالي و پاچی ماشوم ته سړی نه وي ها په سړو کې د چاپلار هم نه دی زمون پلار نه دی رشتم وسره د پلار ولې نشتا شری من رجالک ولکن رسول الله دا سي رسول د الله دی دا کار دی په دې آیات کې دویم نمبر کار چې پیغمبر کار سره رسالت الله پاک نه چې کوم خبره کوم احکامات راځي امتیانو ته ورکی د کار دی محمد د الله رسول له نو دویم کار په دې کې ذکر دی دریم څه شری دریم مقام د پیغمبر علی السلام پیغمبر علی السلام مقام سو د پیغمبر علی السلام ګوره نوم د پیغمبر علی السلام ذکر دی کنه نو په قران کې د پیغمبر علی السلام علاوه د نور انبیاء نمونه شته کې نشته ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام آدم علیه السلام شته کې نشته نو د پیغمبر علیه السلام نوم شته نور پیغمبرانو ته الله رسول ویلي دي کنه دی ویلي
ویلي دی وته نبی وته ویلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي نو په دې نوم او په کار کې خنور انبیاء علیه السلام ذکر شته خدا واپسې دا دریم چې کوم د پارمون راغلی دلته چې په دې خبره پیښو هغه خاتم النبیین دي سره دا درجه او دا مقام د 1,24,000 کم او بیش انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د آدم علیه السلام نواله ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې څومره انبیاء چې راغلي یوم خاتمه اخیری نبی لقب او ډیګری او دا منصب دا امتیاز بل نبی ته نه ملو شي بل رسول ته نه ملو شي چې ملو شي نو چاته ملو شي زمونږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم ته ملو شي دي نو دا خاتم النبیین دی د ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خاتم دی دا لومبني آیات ازدم کا کنه کو سم ازدم نه کدی باندې معرف القرآن نور حدیث د علما ناس دی بتا دي زمانه خپيږي په دی باندې زبر د سره اشاره کوم بیا وګورئ تاسو یادوي او داسې به یادوي لکه څنګه چې د شپږ نمبر نه مرګرو یاد کړي سره میاشتې چلې ته لاړ شو بیا را شپږ نمبر بیانې داسې به ختم نبوت د عیان بجوړیږي دا آیاتونه به یادو خو هم ده کنه دویم نمبر آیات چې کوم دی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا په دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې دا حج په مقاهري حج په مقابل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نن ورځ ستاسو دا دین د چا دین ستاسو دین پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مکمل شو اکمل او دا نعمت دا مکمل شو نو چې دین مکمل شو نو بیا د بل چا ضرورت شته بل چا ضرورت شته نشته کنه دین مکمل او اکمل دی او موږ په دې باندې راضی او زموږ دین اسلام دی نو په دې کې د نور شیز گنجائش دي چې بل نبی دی راضی او بروزی دی راضی او دغه انبیا نور نه راضی بس دین مکمل دی نو بس دین بند شو دین علاوه نور پیغمبران دنیا ته ناراضي دا فیصله د قران ده نو یو آیات دا دی چې بل نبی ناراضي دین مکمل دی نو بل څه ضرورت نشته بل نمبر آیات داري دا غوتا سټول درځي په سوره بقره کې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دا 5 نمبر آیات ته ترجمه دار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک په دې آیات کې ګوره الله فرمایي چې هغه کوم خلکو چې په دې کې الله پاک ذکر کوي چې کوم اے مؤمنانو تاسو ایمان وروړئ په هغه څه باندې انزل الیک چې نازل شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې قرآن نازل شوی په دې باندې ایمان وروړئ په څه باندې چې په پیغمبر کوم احکامات او قرآن نازل شوی په دې باندې یعنی محمد صلی الله علیه وسلم باندې سره وروړئ ایمان او په قرآن باندې ایمان وروړئ دا سره کړه وما انزل من قبلك او ایمان وروړي په هغه باندې کوم چې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې دي یعنی مخکې انبیاء باندې ایمان وروړي نو ذکر شو تو شیزونه یو د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان وروړي په قران باندې وروړي بل او پسې وی وما انزل من قبلك او د پیغمبر علیه السلام نه مخکې چې د آدم علیه السلام نه ول تر د عیسی علیه السلام پورې کم تورات زبور انجیل یا سونه انبیاء او رسول الله غلی پاغي باندې سره وروړي ایمان وروړي مخکې ذکر شو پیغمبر علیه السلام ذکر شو صحیح شو اوس دې کې دا نشته چې د پیغمبر علیه السلام نه بعد چې کوم پیغمبر راځي دغه پکې نشته چې تاسو پاغي ایمان شته پکې هغه بلکې سره وایي تاسو وبالآخرة مطلب دا چې د پیغمبر نه پس بل نبی نه راځي بل امت نه راځي بل آخرت راځي سره راځي آخرت راځي نو دې آیات نم دا خبره معلومیږي چې د پیغمبر علی السلام او د قیامت په مخ کې مینس کې بل هم کته کنه بالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې ایمان مطلب دا چې په دې کې بل پیغمبر زې گنجائش نشته نوی نبی او بل دنیا ته ناراضي نوی نبی ښا سو دا ټکي ځان ته نوی ما ولي وی زکه چې زما واستابل یو عقیده دا چې قیامت ته نزيب عیسی علیه السلام راضي دا زمونږه عقیده د قران او د حدیث نه ثابته څوک پر راضي نو عیسی علیه السلام نوی نبی لري که زور د تاسو نه تاسو کو زور دې کنه لومبي څوک ته آدم علیه السلام بیا دا سره راځه نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام د انبیاء یو لیست په هغه لیست کې د عیسی علیه السلام نوم شته کې نشته شته کنه هغه عیسی علیه السلام چې راځي نو هغه نوی نبی نه دی کنه ویری زور دی کنه نو لہذا دا خبره قادیانان په موږ باندې د اعتراض کوي چې ولې د عیسی علیه السلام چې راځي نو بیا پیغمبر اخیری نشو
دا قادیانان په موږ تاسو باندې اعتراض کوي نو موږ وته وایو چې بل نبی باندې راځي دا خو عیسی علیه السلام برازي او هغه هم څه کوي د پیغمبر علیه السلام دین باندې با خلق هغه ترابلی نو دې آیات باندې پیښه تاسو دویم آیات چې عقیده ختم نبوت او پیغمبر علیه السلام اخیری نبی دی دا دو آیات شو دریم نمبر آیات 100 آیاتونه ته هموي 101 آیاتونه تقریبا راغلي یو کتاب نوم د تعلم مفتی شفیع رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی ختم نبوت کامل دا ځان سره ولیکي بیا ځان سره واله ختم نبوت کامل پای کې دا 101 آیاتونه د دې ترجمه او تفسیر مختصر دا ذکر دی نو کدا ځان سره ولیکو نو په 200 یا 250 روپیا وکیږي په خپل مکتبو کې والے کنال د عباس بینه دی دلته کې به د محمد جان قاری صاحب راغلي دا موږ الحمدلله دا تاسو تحصیل جنرال سیکریټری دی او موږ سره ډیر زیات تعلق هم دی راځي دا ختم نبوت مجاهد هم دی الله پاک دې عمر نورم ولا ورکی د برکتونو سره ناس دینه با دی بدل روغ واړي خو تاسو وته وای ختم نبوت کامل نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عقیده ختم نبوت د قران نه ثابت را د درې آیاتونه ماته وته وي بس په دې به اکتفا وکړو نور داسو د کتاب والے نو دې کې بتاو ته ملاويږي خو هم دا کنه احادیث مبارکه ماته وته سونه یاد کړل 210 احادیث مبارکه د پیغمبر علیه السلام دي چې تاغینه معلومیږي ښکارا تور چې پیغمبر علیه السلام اخیری پیغمبر دی داغینه بعد بل نبی ناراض یو لومبي حدیث هغه ته مثال پتا ور ویم انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ مرفوعا ذا نقل ان الرساله والنبوه قد انقطعت چې بشک رسالت او نبوت قد انقطعت څه شویره دا ختم شویره فلا رسول بعدي ولا نبي پیغمبر اسلام فرمایي چې زمانہ بعد بل رسول ناراضي او نه زمانہ بعد بل نبی راضي ناراضي دا الله نه دا الله یو تور ده لکه موږ لا اله نشته د اله معبود نشته بل باران ورول ولا نشته بل دی باندې دا تور راخره سوکته یو د الله جل جلاله ذات ته دې کې لا نبی باندې دا لا نفي جنس ته دې کې معنا دا چې بل نبی او بل رسول دا به تر د قیامت د سبا پورې ناراضي په پیښه په ترجمه باندې نو دا لومبني حدیث ما ته بیان کو دا صحیح حدیث دی بل یا دا د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ بل یو حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لو کان نبی کچرتا بعد زمانه پس بل نبی وی لکان عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ سوق پوي خو چونکې نشته د عمر صاحب داسې یو صحابیو چې دکې بعض آیاتونه او بعض رید د داو چې هغه برید ورکه هغه باندې د قران آیات راغی نو داسې یو الله جل جلاله یو قوت ولا ورکړو یو صلاحیت په کې نو پیغمبر اسلام فرمایي ک چرتوي نو عمر به خوشته نه کنه پیګه به خبر باندې دا بل نو دا اوس دا قادیانی وي چې زم پیغمبر ما خو یو سم عام نارمل انسان هم نو هغه کې صلاحیت د عام انسان په شان صلاحیت هغه کې نو تاسو ته براج روان دي بلکې بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي ایها الناس اے خلقو انه لا نبی بعدي ولا امه بعدكم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زمانہ بعد بل نبی ناراضي او تاسو نه بعد بل امت ناراضي نو دا دینه واضحه شو چې پیغمبر علیه السلام سره اخیر نبی بل نبی دنیا ته ناراضي دا دریم نمبر حدیث د ثوبان رضی الله تعالی عنہ دی انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ان قریب د جزما په امت کې با دیرش سونه 30 غټ دجال او کذابان پیدا کیږي څه غټ دجالان او کذابان دا پیدا کیږي او كلهم يزعم ار یو کس په دا ګمان کوي انه نبی ابو جز نبی حالانکه پیغمبر اسلام فرمایي وانا خاتم النبیین دې کې خاتم النبیین راځي التبع لومبي آیات ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین دا هغه تفسیر دی دا حدیث دا هغه آیات تفسیر دی دلته ذکر دی وانا خاتم النبیین پیغمبر اسلام فرمایي چې سیما اخیری نبی او لا نبی بعد زمانه پس بل نبی دنیا ته ناراضي دا
د حدیث کې یو دجال لفظ ذکر دی. دجال څه ته وایي؟ دجل فریب دوکې ته وایي. څه ته وایي؟ دجل فریب ته وایي، دوکې ته وایي. او پیغمبر علی السلام فرمایي چې دیر شپه غټ غټ ملاوي. حالان کې زته او ته ویم چې د پیغمبر علی السلام نواله تر دې وخت پورې ډیرو خلکو د پیغمبري دعوی کړې دي په سوونو او په زورګونو باندې. خدلته پیغمبر علی السلام د خلی مبارک گفته چې دیر شپه نو دیر علما وایي چې دا دیر ش هغه د داویدار دي چې دا دی پسې قومونه ولار دي، دی پسې کلی ولار دي، دی پسې چې کوم دي ملکونه ولار دي. نو هغه کې لومبه چې کوم د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې هغه داوا کړی و. لومبه کس مسیلمه کذاب د پیغمبر علی السلام په دور کې د پیغمبري داوا کړی و. سو کو هغه نوم سره مسیلمه سنو مېره مسیلمه دا کذاب د پیغمبر علی السلام دخلي گفته. خو نن هم او تر قیامت پورې د مسیلمه نوم سو کړي نو کذاب به وسره وي. سبا وسره وي کذاب به وسره وي. دا وګورئ لومبه مسیلمه کذاب مسیلمه کذاب او دا حدیث کې دجل راغلی دی. نو دایمه لیک شان تفصیل ته کوم چې ګوره دا قادیانان کافران دي کنه دي کنه دي قادیانان کافران دي، عیسایان او يهوديان. نو قادیانانو په دې نورو کافرانو کې څه فرق شته؟ تاسو نه تاسو کو تیزوای کنه شته پکې فرق؟ ته بعضی وشته او بعضی نشته پکې شته پکې فرق کنه. نو هغه فرق داري چې يهودي دجل نه کوي. يهودي ځان ته سوي يهودي وي، سیک ځان ته سوي سیک وي، او هندو ځان ته سوي هندو وي. دې دجل نه کوي. دې عیسائی په خپل عیسایت باندې ولار دي، يهودي په خپل يهودیت باندې ولار دي، هندو په خپل هندو مذهب باندې ولار دي کلک. هغه دا نه وي هندو دا نه وي چې عیسائی، هندو دا نه وي چې زه يهودي ما، بلکې دا کنزل غني یغي چې یو يهودي تر تا بل نو ماغشته کنزل غني. مسلمان دې متوینه جګړه سره کوي. نو دا نور کافران چې دغه کافران په خپل کفر باندې سکی ویم چې زوم دغه يهودي وای چې يهودي نصراني وای چې نصراني ما سیک وای چې سیک. قادیانی راشه قادیانی سوي قادیانی وای قادیانی کافر دي کنه. قادیانی وای چې زه کافر نه ما زه مسلمان او مو ته کافر وای. تاسو پیښه په خبره باندې دې ته دجل وای. څه وته وای چې یو سړی وی کافر او خپل ځان مسلمان شو کوي دې ته دجل وای. دجل پیژنم پیژندوس کنه. یو مثال بدل بل درکم. ګوره یو قصاب دی او قصاب غوخه خرسي بره تصویر د چيله لګوي چيله غوخه خرسي نو دا خو ټیک دی. خو بل یو قصاب دی هغه بره د خنزیر غوخه خرسي او تصویر د خنزیر لګولې نو دی غلط کار کوي ټیک کار کوي غلط کار کوي ګره. او بل یو قصاب دی چې هغه بره چيله تصویر لګولې لاندې د خنزیر غوخه خرسي دی څنګه ډېر غلط دی که غلط دی ډېر غلط دی. ولی چې مسلمان د جمعات نروزي تسبیح ونیولي ذکر وکي او چله تصویر ته وګوري ولاندې د وچی او کیلو غوخه کا ابو دا چله غوخه په حقیقت کې غسوي نو دوکه کوي کنه دجل کوي. نو دجل مو پیژاند دي ته دجل وي. پیغمبر علی السلام فرمایي انه سيكون في امتي 30 دجالون. نو دا دجال لی. نو قادیانیم دا دجالانو یو دجال لی. نو لومبه دجل چې چاکړو دا غسنوم دی مسیلمه کذاب. دویم نمبر اسود عناصری. دریم نمبر طلیحه اسدی. دا د قرون اوله کې د پیغمبري داوا کړي. سجا نام دا یو خزوا سجا دیم د نبوت داوا کړي. او مختار ثقفی او د دې زمانه خبر راتله مرزا تراله. مرزا علماء لیکلي دي چې مرزا غلام احمد قادیانی په دې ټولو فتنو کې د کوم نمونه چې ذکر دي د ټولو نه غټه فتنه په دې امت کې د قادیانیت ته د سره د قادیانیت ته. مسلمه پسې بدونه کسان نو ولاړ او د نورو پسې دونه کسان نه ولاړ. څومره کسان چې په قادیانی پسې ولاړ دي بل پورا برتانیه په دې پسې ولاړه. پورا کفري نظام د بهر چې څومره د قادیانی په شاته ولاړ دي. بلکې دا هغه کړل دا بوټي چا کړلې دا د انګريز کړلې د دې لپاره چې را په مسلمانانو کې د جهاد جذبه ختم شي او د پیغمبر دی تعظیم کوي چې دا تعظیم د دې ختم شي. تاسو ګورئ نن سبا دومره دی
دغه کړي چې مخکې موږ ورېدل په پنجاب کې یو ځای بل ځای کافرانو به د پیغمبري دعوی کولې نن په پښتنو کې دا خبره شروع شوې لري کني شروع شي تاسو نه تاسو کو دومره دا خلک مخکې لاړل د دې شاته د دې ټولو خلکو شاته قادیانت ولار دي او کم سړی چې په پاکستان کې یو مسلمان د پیغمبري دعوی کې دا ولي کوي د پیغمبري دعوی ولي کوي دې ته څه ملایويږي حلال کې کچا کړي نو داغه حشر نشر ډیر خراب دي بیا دغه باوجود هم کې ځکه چې کوم یو مسلمان د پیغمبري دعوو کی یا د پیغمبر علی السلام ګستاخیو کی نو دغه مغربي خلک دا ځان ته روغ واړی دلته اغل حالت نېشنل ټیم ورګي د خاندانم سیب شي خاندانم ول روغ واړی د دنیا د لپاره دا ټول کارونه کوي جرمني ته لاړ شي دا علماء لیکلي د ټول شاته هم دغه یو وجر چې دا خلک ال تلار شي وغي سپورټ کوي نو دغه د قادیانی د دجل او فریب د دې وجنه خلک داسې کوي نو دغه شیزونه به ان شاء الله موږ تاسو خیال کو نو مرزا غلام احمد قادیانی دا یو فتنه ده دا په 1901 کې د دو دعوه کړي چې پیغمبر دغه نه مخکوم ډيري داوی د کړي دي قادیانی د دینه مخکوم داوی کړي کله ویزه مهدی کله بده سوي کله بده ویزه عیسی علیه السلام دا داوم ته کړي چې عیسی علیه السلام حالانکه تاسو بدل ته پته ولګي چې دا عیسی علیه السلام او د دې هغه د عیسی علیه السلام د مور بیبي سنومو مریم بیبي او د مور سنومو دغه شجره نسب وته راوړل ولګه د خپل د نوم سو مرزا غلام احمد قادیانی د نوم د پلار نوم سو مرتضی سنومو مرتضی خاندان سو مغول خاندان سره د تعلق ساتو سره مغول خاندان سره تعلق ساتو او عیسی علیه السلام نوم خاص قرآن کې ملي دي عیسی علیه السلام او د نوم سو قادیانی عیسی علیه السلام تعلق د بنی اسرائیل سره صحیح شو د تعلق چا سره د مغول سره سو مغول سره الله پاک عیسی علیه السلام آسمان ته خېجولې دا زموږ عقیده راته د موي آسمان ته خطر او قیامت ته نږدې برا کوزيږي او دا لعین مرتد شو دا په لټرین کې مردار شوی دی او بیا قادیان ته وړي انډیا کې الته دفن کړي دي مردار شوی دی هغه کې خخته نو فرق شته که نشته ډیر دی کنه او د علماء وی چې دا مغول خاندان دي نو مغول نه چې میم لر کې نو څه پاتې کیږي دغه شی پاتې کیږي نو دا خو د شجره نسب دی چې د عیسی علیه السلام دعوت کړي د قادیانی د پلار نوم بدللی د مور نوم بدللی او دفنم بل ځای عیسی علیه السلام به کوم ځای دفن کیږي پته دشته عیسی علیه السلام چې راشي اخر وخت کې دی به واده کوي 45 سال به دی ژوند دی الله پاک بدله بچي ور کوي اخره کې به چې دی کله وفات کیږي چې وفات چې مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام په خوا کې یو د ابوبکر صاحب قبر دی د عمر صاحب قبر دی او دغه درې قبرونه داري یو قبر زید عیسی علیه السلام دی التبدا دفن کیږي هم لیدل کنه او دې کوم ځای کې قادیان کې نو دا داوی کړي ډېر داوی کړي یو دغه داوم کړي دا عیسی علیه السلام به دجال قتل کوي سبا کوي حدیثونه کې راغلي چې دجال ظهور کلو شي نو دې خاتمه بسوک کوي دا به عیسی علیه السلام کوي قادیانی دجال پستر ګم نه لیدل نو څنګه دی وایي چې عیسی علیه السلام د دجال قتل کړي چې لیدل هم لري عیسی علیه السلام چې کله راشي دنیا ته او د مشق په مناره باندې راکوشي نو دا برا کوزيږي بیا برازي حج او عمره وکي بیا نو حج او عمره هم کوي قادیانی نه حج کړي او نه عمره کړي را بلکې دې سره د خپل زینبار اوتی نه نور ملکونو ته تلم نه شام ته تللی نو قسطنطینیه ته تللی صرف د خپل ځای کړي نو حج کړي نو عمره کړي نو مدینه منوره پستر ګولې دلې نو څنګه دی وایي چې عیسی علی السلام نو دا ټول درو خبري د درو خبرې دي نو د عیسی علیه السلام دا خبر نه د ځان سره یاد کړي ځکه چې ما د مرګري د عباس په تووی زمونږ علاقه 400 شیخ او تاسو ټول لیدلی دغه 400 مین چوک نه تقریبا یو 15 کیلومتر لري یو ځای هغه ته شابړه وای څه وته وای یو شابړه هغه شابړه کې د نن 35 سال مخکې
35 سال مخکې دا خلک پیدا شوي چې د عیسی علی السلام د نزول نه انکار کوي او علماء لیکلي دي چې کم خلک د عیسی علیه السلام د نزول نه انکار کوي دا د قادیانیت لومبنه پونه ده سشيري د قادیانیت لومبنه پونه ده چې د عیسی علیه السلام د نزول نه انکار وکي نو دا خلک دلته پیدا شي دا زمون خپل تقریبا یو 2 کیلومتر زمون نه لري دا زیری چې قادیانان د عیسی علیه السلام دوباره راتل دا غي نه مني نو موږ تاسو وایو چې دا عقیده د زدکو د دې متعلقه حدیث مبارکه د خپل علماونو د زدکو موږ تاسو ته نشاندهي وکړه ان شاء الله دې و مطالعه کو د عیسی علیه السلام په باره کې څومره حدیث راغلي څومره قرآني آیاتونه راغلي ان شاء الله دغه مطالعه کو کنه وکړو ان شاء الله باقي موږ سره په دې کورس کې د آیین پاکستان چې دا قادیانان په 1974 کې کافران ګرځیدلی داغه هغه انګلیش کې کوم چې دفو کتاب وي چې یو مجرمونی سي تانه والا هغه باندې دفې لګي کنه 400 غلونی سي 100 دفعه په کوي 420 دغه شان په قادیانی باندې څوک دفې لګیدلی آیین دي ان شاء الله داغه وضاحت او زمونږ بل مولانا ظفر علي صاحب دي ایت څه خواص کوم چې ان شاء الله تاسو به هغه زدم کې او نور کورس په ان شاء الله غیته او ته ملهم من الله چې ماته الله طرف الهام کیږي 1882 کې د داوا کړه مجدد چې زه مجدد یم مجدد الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کې سل کاله پس یو هستی او شخصیت پیدا کړي دا رسم او رواج د دین سره یو ځای شوی د هستی راشي رسم او رواج بلکې دین بلکې مسلمانانو ته دا رسم او رواج د دین د دې ته مجدد وای نه د 1882 کې داوا کړه ویزه مجدد یم 1851 میں کې دا وکړه مسیح چې زر عیسی علیه السلام په شان 1858 میں کې د داوا کو 1858 میں کې مسیح چې عیسی علیه السلام او امام مهدی علیه رضوان په 1900 کې د مستقل د صاحب شریعت پیغمبر داوا کړ چې مال به قاعده کتاب راکړی شوی او په 1901 کې د داوا کړ چې نعوذ بالله ذاخري پیغمبر په 1908 کې دا مردار شوی نو د 84 داوی کړي تقریبا ډېرې کړي خو د مقصدی داوی وي درې داوی وي د امام مهدی علیه رضوان د عیسی علیه السلام د اخیری پیغمبر نو د اخیری پیغمبر خو مولوی صاحب تاسو ته بیان وکړه چې د قرآن شریف نه حدیث مبارکو نه ثابت دي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی هغه کې بس خبره نشته د عیسی علیه السلام هم د بیان وکړه د امام مهدی علیه رضوان دا وعده کړې وه خو ردی کتاب دی دغه کې الله رب العزت قرآن شریف کې فرمایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما یو پیغمبر نه لېږلی مګر داغه په قوم کې داغه د قوم په ژبه کې ما وحی نازله کړې را داغه د قوم په ژبه کې نو زمونږ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قوم څوک قریش د قریش ژبه څه وه عربي قرآن شریف په کومه ژبه کې دی په عربی کې دی نو پیغمبر چې کوم الله رب العزت را لېږلی نو په یو ژبه کې پسه وحی نازله شوې را دی وایي زه پیغمبر یم بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ واقفیت نہیں جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی درې دی کړي دا د مختلفو کتابونو کې لیکلي دي نو ردینه نخه زبانو کې نخه جبو کې دته وخت نازلېږي نو چې یو انسان د دغه نخه قومي او د نخو نه پیدا شي نو هغه حلال وي که حرام وي نو دا حلالو پیدا لري که حرامو نو دی وی تاسو دومره لوی تکلیف کوي وی ردی نه وی استدلال کوي وی زه ته په خپل ویم ته زما وی دغه وګوره چې زه ته ویم ته زه رقم د څو قوم نه نو لومبې وی زه قوم مغول برلاس نیم دا لومبې خبره کوي بیا بل ځای کې وی زه پارسی الاصل یم بل ځای کې وی زه اسرائیلی او فاطمی یم بل ځای کې وی زه چین سره تعلق ساتم چینیانو سره نو تاسو دومره لوی تکلیف کوي وي زما دغه تاسو ګوره کتابونه په خپل وي تاسو ته پته ولګي چې زه د حلالو نه پیدا د حرامو پیدا بل د دې تذکره وحی مقدس وته وي قرآن شریف زمون وحی را د وحی مقدس کتاب دی دا تذکره وحی سره قرآن شریف سره مقابله کې راوړي وی دا زمون د وحی کتاب دی نو راځي را کتاب یې ګورو
د دې سپې وي 840 سپې چې په منځ نیمه کې ردیس پاڼې راځي 420 ویخ نه یې کنه 420 څه ته وایي 420 غل چې څنګه پیغمبر غل دی نو دا کتاب هم 420 غل دی دی کنه ری په خپل ته ثابتېږي نو دا منظور احمد چنوټي صاحب ما بال جلسه کې وی چې ردی کتاب سره 420 ته نوې ما وی چې دی برا کتاب بدلی سپې بوله بدلی نوې زم ډیر پتا موما وی کتاب به بل نوې اډیشن راغی بازار ته وی ما راواغشت وی ما چې یا به کمی کړي یا به زیاتی کړي وی چې مې کتل وی کمی کړي وی 1818 ته را کوزي کړي وی د 840 نه سوتا 1818 تا را کوزي کړي وی نوې چې را کوزي کړي نو خامخا دینه به سويستي چې پانی کمی کړي خیانت یې کړي خیانت یې کړی دی نوې دا 1818 چې په منځ نیم کې څه راځي 409 نو 409 د پچې وګورئ نو چې څو خیانت کوي په هغه 409 د پلېږي نو دا ردي هغه غل کتاب دی سره غل کتاب دی دا خو څو او دا دغه فرشتي انبیا کرام چې کوم په هغې باندې جبرائیل علیه السلام وحی نازلوله د دې فرشتي ټیچي مٹن لال درشنی خیراتی شیرالی دا د پرشتي ری چې څنګه پرشتي دا نمونه داسې دیم داسې و نرا دی هغه وخت مقدس دی او د پرشتي ری نو تاسو په خپل سوچو کې چې دا سمو کولی ونیو او دی دغه دا بټن به داسې تړلې چې دا لاندې بټن دا به بره کاچ کې ورکوله بره بټن به بره کاچ کې ورکوله او بره بټن چې را دا به لاندې کاچ کې ورکوله داسې به بټن تړلې دا د زوی کتاب دی مرزا بشیر ایمه د زوی دغه کتاب دی سیرت المغدی هغې کې لیکل دی وی زما پلار به داسې بټن تړلې کوټ پیچو نوې د کوټ بټن به کله د دې کمیس کاچ کې ورکړه او کله د کمیس بټن چې رانو دا به دغه کې ورکړه د کوټ کاچ کې او دا پیزار به چول د خیخ بی بوت په غسخ پکې چو د غسخ بی بوت په خیخ پکې چو دروازه به سل پیری امتیاز کولې سو پیری د دې قادیانی کتاب د رستو موجود خو بس پاتې شو هغه کې 40 نمبر 4 هغه کې لیکلي اور بس اوقات میں दिन में या रात में 100 दफा पेशाब आता है 100 दफा पेशाब आता है نو دروازه به سل پیری میتیاز کولی دا وی د کمیټه د لارې را روانه وا کمیټه غلاره پیژنې هغه چلقاو کو به چولې سړک علم دو نو ویشاته پس یو دوه مرګ روان وی دا غی دا خیال چې دی د وبولي وغه ټولی تیږي نو یو مرګ ته وی دا دومره شو د ګاندی وی سورې لارې کې وبولي سورې لارې کې وبولي نو دام سورې لارې وا دروازه به سل پیری میتیاز کولی نو الله رب العزت تبل سوق نه ملاوي دل چې دا کومیټه لارې پیغمبر را لېګو د دې خو کومیټه ته ضرورت دی ځکه چې کومیټه کې پیسې هم نشته نو ځکه دی ولا راوستل نو سلاسد دغه بیا کو نو دا ردی هغه سری پرشتي وي در امام مهدی علیه رضوان داوا کړو نو در امام مهدی علیه رضوان نشانه دي د امام مهدی علیه رضوان خپل نوم محمد وی د نوم غلام احمد قادیانی د امام مهدی علیه رضوان د پلار نوم عبد الله وی د پلار نوم غلام مرتضی امام مهدی علیه رضوان به سید خاندان سره تعلق ساتي د مغول خاندان سره تعلق ساتو مغول لچمیم لر کې وی صفات شو امام مهدی علیه رضوان به مدینه منوره کې پیدا کیږي مکه مکرمه ته بزی ملک شام ته بزی قسطنطنیه ته بزی مردا غلام قادیانی په انډیا قادیان کې پیدا شوی په مدینه منوره کې نه پیدا شوی او په ټول عمر کې قادیانی مکه مکرمه ته نه تلی ملک شام ته نه تلی قسطنطنیه ته نه تلی د امام مهدی علیه رضوان زمانه کې عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزیږي د قادیانی دور کې عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوشوي د امام مهدی علیه رضوان دور کې به دجال خروج کیږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم دیش کسان ذکر کړي دغه کې خیری کس دا به دجال وي دا به امام مهدی علیه رضوان دور کې روزي د قادیانی دور کې دجال نه راوته د داریل گاډي یادو وي دا دجال دی دا امام مهدی علیه رضوان نشانه وي بل
عیسی علیه السلام نشانه خو تاسو ته وی دا جامع دمشق او دا مشرقي مناره را عیسی علیه السلام په دې مشرقي مناره را کوزيږي او دا قادیانی چې کله د داوا کړ نو خلک راځي وته چې ته څنګه عیسی علیه السلام ته په مناره نه را کوشوي نو دا خپل قادیانانو غون کوي راشه مسله جوړه شوی څه مسله وی مناره شته وی خلک وایي چې ته په مناره نه را کوشوي نو ویسو کو هغه وته دا ویسوای وی پیسې راغونډ کې چې مناره جوړه کو وی مناره جوړه کو نو دا اشتخار ورک اشتخار چنده مناره المسیح د دې په نوم پیسې راغونډ نو هغه وخت سره وته تقریبا 30,000 روپیا راغونډ شوي چې د اوخ وسره ولا ضرب ورکې هغه وخت په یو روپیا باندې 14 کیلو غوښه کېده نو دا تقریبا د دین 8 کروڑ روپیا راځي نو دا وتر دی مینارې لپاره راغونډ شوي چې وی کتل نو دا پیسو ډیر شوقي وي بس کارې بند کوي دا خو بیا را خلک تاسو کوي چې په دې ټوله ریو نه لګولې سره کړي نو بس مینارې جوړه نه کړو پیسې واله